دې دا زور ولې راکړ او زه وجړولم ولې نو داسې ورته ګویا لکه زکریا علیه السلام چې بیبي مریم دا ماشومه واغسته او باغ ته راووت کلوګا کې کېښود پس دیني کار مشغول شو ډېر وخت پکې ووت ورته رایاد شو چې هغه ماشومه بچی ته په کوټه کې بنده خو به اوس مړه شوي د لږو د تندو داسې زور سره یې ور لرې که وراننوت چې بیبي مریم ته وکاته روړي کې نه وه داسې ناسته ده او مخې ته یې د جنت انځران او انګوران او یو شات پراته دي دی حیران شو او حیرانتیا کې وایي چې یا مریمو انا لکی هذا اے بی بی مریم دا انگوران او انار او انزران او دا او شراب او شاد کم زر اس دے خیال ندے دا سیو ذہن لرانا ورطو یا مریم انا لکی هذا بیبی مریم نه د ګوټ کړی دی نه د چاري کړی ده نه د دکانداري کړی ده نه لا د دکاندار او د مزدورۍ دا تاله کم طرف نه راغله اے بیبی مریم نه خو د دا انارو باغ شته دا انار د کوم ځای راغلل نه د انځرانو باغ شته انځران کوم ځای نه راغلل نه خو در سره نه خشته پی چرته نه راغلل نه د مچۍ ساتلی دي دا شات کوم ځای نه راغلل نه د انګور نه چوړ کړي دي دا شراب درنه کوم ځای نه راغله دا ورته زکریا علیه السلام هغه ماشومان وړې وړې شونډې وې وړه ژبه وه ورته وایي یا زکریا هو من عند الله زکریا علیه السلام تطائی رکھنا او تا د ذهن لو خما خدا اللہ کا علم چوک دا اللہ راکرا انا لکی هذا وهذا من عند اللہ دا مال پروردگار راکرا رونے کیا تاڑلی بیبی مریم بے موسم میں ولیدی بیبی مریم تمخ کے بے موسم انار و انگوران پوش زکریا علیہ السلام چدا بیبی مریم دا اللہ ولیدان او دا اللہ دوستنا ولی زنانوں کے پیغمبر ابھی او بیا معصومہ او زنانا ناغا پوشو چدا دا اللہ ولیدے ندا سنے ادا سکر چے یا اللہ کتبی بی بی مریم لدی موسم میوے ورکے نو کزو بودائم نو مالم یو میوہ راکتا اللہ ورطو فرمان چه سغوارے بی موسم وی خدا زامن و بچی دا یو خیستا میوہ کننا کدا پا موسم دزوانے کے تخن کو لورکے یا اللہ کہ بی بی مریم لدی موسم میوے ورکے نو مالم بی موسم یو بی راکتا قرآن عظیم رو لگین او دا زکریا علیہ السلام اگا مقام خی وی ہنالکا دا بی بی مریم دو ولی دا زیارت پخوا کے دعا ذکری فا اگی کوٹگے دا ولی کے فا خلوتگاہ دا ولی کے او دا ولی پخوا کے دعا ذکریہ زکریا علیہ السلام دا اللہ نے سوال اکو او کمزے کیوں کو دا ولی خواہ کے کنا اس کا سوپیر و فقیر لذی یا ولی لذی او بزرگ لذی چی ماتا دعاو کا نو پیمانی ہوایا داخل خبر ہے نا لے وہی داخل دلتا ہے نا ولی داخل زکریا علیہ السلام مخی نہیں دی کس دین مسئلہ دا با طول قرآن عظیم سرا اوتن و حدیث سرا نو علب رو باس دا سنده چه بدگاست تیو باسی ہو خدای توبہ کار ناپوی خراب کچھ دے ناپوی ازان تا پوی اولی
बहरहाल नबी बी मरियम په کوټوالي کې خبره وکړي نام کرامت او د شیخ جریج بغدادي رحمت الله علیه مخکې ماشوم خبره ورته بچه دارا توایا چې ستا د مور ظلم څنګه وکړ دا ستا د مور دومره لوی الزام په ما باندې څنګه لګولی دی هغه ماشوم بچی ورته وایي وجلاد واوره وقاضي واوره و د بغداد خلکو واوره د په مخ د ځمکه په دې ژوند د زندګۍ د شیخ جریج بغدادي په وخت کې د دومره لوی ولي په مخ د ځمکه فلحال وي لوی ولی دی لوی تقی دی لوی نقی دی لوی زاهد و عابد دی دا سیاکار او ګناهګار نه دی خدای د نیمه شپې په منځ ولاړو مور ورته وی چې بچیا راشه زما در سره کار دی دو چې پروردګار تا ته په موږ ولاړې ما سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى یا الله زتا ته په سجده باندې پروت یم تا ته په سر په سجود یم نظر زتا ته ولاړ یم دا زما مور ستا مخلوق دی له څنګه ورشم او چې زه خدای لار کې خدای ته ولاړ یم مور له ورنه ورته وی شیخ جریج بغدادي هغه مول پوره کړو مور له ورغلې نه وې دا مون به پرېښو مور له ورغلې وې دا په سجده یو د مور د زړه د یو اوفلاړ دا تا پورې چې خلک خاندي او تا دونه موده وجړل او سره د شاګردانو موریدانو دا ستا د مور هغه د زړه اوف اسمان ته ختلی دی شیخ جریج بغدادي رحمت الله علیه ورته وی چې و بچیان صدقه وخت الله ته ولاړو ما لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق دا الله په اطاعت دا الله فرمان برداري کې به د مور او پلار خبره نه مني ولې دا حدیث او ورته وی چې شیخ جریج بغدادي ته چې په دې مونږ ولاړې دا نفل او که دا فرض وی قربان دا تهجد و نفل وی په نفلو به دې خپې شوې مور نه به راغلی اوس به یې څه وایي نو وایي چې وایي دعوت چې دی نو دعوت دا خوړلی فرض دی نو تا له فرض دی دا ملا له فرض دی دا عالم لا انما العلماء ورثة الانبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تعالی نه دی دا د جاهل کار نه دی چې د پلار نیازبین زوی او داغه ریړه چان موټری او چې هغه نیازبین زوی ډېر نیت کړي هغه ریړې موټر ته نه پریدي که پریدي ټول وایي پریدي نو زه به د اسلام بیړه تا ته څنګه پریدم جاهل مرکب تب دې طرف نه مال ګیره او شکل او ما ته به چې راجوخ شي یقین خبرې ستا خود یقین نشته خیر په مزه مزه د انبیو په مزه مزه پریښو د صحابه په مزه مزه پریښو نازیزان ورس داده تاسو نه خوشحالم په ایمان که تاسو صرف گردن الله ته آزادو د دین په جامه کې د دین بیخکندي دا زمونږ دغه لالاګانو کا نوم د دین لیو بی دینی زیاد خیر د مور درجه مولی ده قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا مالک ابن دینار فرمائی یو مور خپل زوی له واده وکړ هغه زوی ورته وایي چې بچیا مور زوی ته وایي چې بچیا واده مې درله وکړ اوس به دې کور کې زه ناسته یم دعا او خدمت به کوم بچیا تاسو خپله زندګي تېروئ 3 ورځې چې څه وخت تېرې شوې دغه زوی کور ته راغی اواز کوي چې و بیبي و اما سلام علیک مور سلام واغسته بیبي یې تندې ترې وکړو دننه لاړ دننه ورپسې ورغی چې و بیبي وایه پسه ناپوخلای نارضا پس خبر ہے وایا خوراک کے فرق کجامہ کے فرق دے اور توئی چستا دے بوڑے مور دلا ستنگے مات یاد دا
مور والا جدا کا او یا مالا برقو صادر راکا چا زخفل پلار کرلانا شما زستا خزنی موت زما خاوننے ودا سکے ورطوے سڑیا یاد دا مور کور نو باسو یا مالا روز خطراکا اخاون چې دا څه کته پورته قتل ورته وی بي ته مخ پکېګا دا مور بواخلما دا بد غوجل کوټه کې او صوبه او زه په بای حساب کې زندگی تیرو مورته ته جدا سوق چې ورته روز نور تیر شوی بیا خاون کوړه راغی خزه خپل خلاص کا کړکې و بي بي وسو یو خو مې د مور بیا لکا ورته وخاون د په خدای قسم نه د پتا شکیما چې کور ترازه نو لار کې د غوجل کوټه کستا موردا اگې له د بازار سره وړي ورکې نو مال پښتون کور تراش ها نبیا حکم دا مور دی والا د بخبری په منځ کې ورله جونګړه جوړه کو کلی نه بهر کا اگر مور ته وای چې واه بجان کور دیوانیږي پاسا مورته چې بچي وایا و زما خدا خپدا او چې مور دې چتا دی رکھو سوا و وطن او پابا دې کې بني ورته وای بچیا کپا دی رکھے می جم دے اوسه امستا خو خداستا او که قبر کې می جن نه خخه بچاستا خو خداستا تا باندې دې الله تو بعدم اون لګو زما خیر دې مور روان کړ جونګړه ورلپ قبرستان کې جوړ کا مور لگا آواز کئی چې الله 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 کئی پمنځ کې شپږ میاشتې تیر شوې خاون چې بیا کور ته راځي بیا خزه مروره ده مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې خاون ورته اوس په زبان نه خپای وې سړی ته چې بازار ناراضه اول مور لا دی ته یو سه دا مور دیوالو د دو سیندونو منځ کې ولا جونګړه جوړه کا یو داسې پرې چې د پشکال سیلاب راشي وي اگر مور روان کړه مور ته وجه مجال اوس خدا دیره و ختم نه اوس د سین په غاړه تاپو تبو زما او د سین منځ کې در نه پښو کې او اغلتا تکسر کمر در نه جونګړه جوړو ملتا اوسېګا ورته بچیا ته زما لختي جګره نور بسوره و بچتا د الله باد لري کپما باندې ارنګ زندگی وي نه هر ولګي تیر بشي او بچتا دے اللہ خوشحال کی تا دے خدای غمجن روز نہ پامان مورے روانه سوق مور لالا یو طرف نم خلق ناراضی بلے ڈڈ نم خلق ناراضی مور ہو گیا نہر ادا سن من سسو کھوتے ورکی مور لگیا دا کل کبل اخری کل پانی رو شکئی او ابور پسید سن اس کی لگیا دا اللہ اللہ کئی وہ میں استمن کے تیرے شچ مورے پدوار اس پر بلندہ شلا جانے دا تن اوشری دے نہ بدل نستر گلاری والوتے جبرورو گنگیشوا بدل کتو کمزور شو سرگی ورطرے وطے ملائے تڑگنا او پسجدہ اللہ تطرت دچیا اللہ تکا زمان وینے فما بوجو مصیبت وینے یا اللہ تکا زمان نار گورے دالو گیا تند گورے جدے سبب زمان زیرے یا اللہ زمان خیر دے خود زمان بچی تپک حرشے وای د زوی پشین کانی او د مور زړګې په زبان نه مور سترګالو ته دیو دل تزوی کو ترا گئے आवाज بیگم تکئی کہ وہ بیگم السلام علیک بیگم وہ سلام دین عالم کلام دین عالم توام دین عالم علی بزستا سر خزولی او خاون ولی کور عالم صدا بیا سوالے رسے اوپر والے دا چارو اخلاق مور دو ترا او پدے چار تے نصر جدا کا علی بزستا خزم گنی زقبل کار کوا او خزم بدبخت دا سکے ویدہ چھ داستا مور جم دے وی زما خواخ جم دے وی زما دبلن دے زما لرازی چھ تدے مور سر امداد کے زما کو تستور خان راش اگر دے رخدا خزم لا سو خپکئی دا دے زمانے لے پوچھا ہوا پیدا لگے دے خزم چا خپک بیغم بیاستنا واغس سوی ورطرسے او چاڑے واغس
پسین ور فوروز مور سترګې پټې وي ادا څه کوي आवाज کوي چې د بیابان حوصله لګندور امران دېشات اے د بیابان سلو حواس اے د زنګل سلو حواس لګندور امران دېشات سافراتلو زماس به موت زما د بچي بوې په ما باندې لګيږي ورته و بچیا تب کم زکه ناسته او کر تب چرته به خراس کا کې بچیا لګون دی هوا دی را باندې رااله ظلم ډاډه ظلم مضبوط شولو و بچیا کو نور ناراض مرازا امداد را سره مکوا او ټیراله مرا کوا جامراله مروړه و بچیا د زنګل په پاڼو کې میزان پټ کړی دی تانه بروته نه غواړم د زنګل پاڼې خورم او بچیا دومره راشه چې صابو را باندې ولګيږي سوخ چې پورې لګیا دا فریاد کوي او دوی پسین ور پورې وته اواز کوي چې وا مجال زستازو امتال را لما ونن ببل معامل در سره کوما دا ورته چې و بچیا لغون دی واپس بیجاب بدن نه جاجامي دوری دلی دی بچیا دستر ګونه نظر الته ده زدي وینه منا خل غون میرا باندې کا بیا را جوشان چې دا سکو ګروان دی په کم تان زما د زوی مال راغې اور ته چې وامه نن له خزیدار سره راکړه بیا دا چار راکا چې مور دې تر کمې ژوند دی تر هغه پورې بزتا سره وخت تر نه کما په دې چار د مور د تنې نصر جدا کا اور ته و بچیا کور ته مې نه بوزې نو مې بوزا کار زک نه راکې نو مرا کوا او بچیا په خدای قسم دې کله کله راځه او کله راځه نو مخ په قبله باندې چې کله هواوي نه هغه هوا ته ودرېږه چې ستا خوشبوی په ما باندې راځي ورته وې اما اوس په دې بیا سپیو لاسونه تړما لاندې دې غورځوما دا چاړه دې په مره اګدما ستا په ژوندان کې زما کوروان دې اوس په قتلوما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق د دوارو جانو سردار زکه فرمایي چې مور سره خدمت کوي مور سره محبت کوي مور سره الفت کوي کزه څومره ظلم کوي بیا مور ورته دعا کوي هغه مور لګا دا وې و بچي زه خو د رسې د تړلو نه ما زه خو ګام غسته نشم لوګو تند برباد کما بدن نه شرمن کوزه شوی دا و بچي خو خویل شوی دا زه د رسې تړلو قابل نه ما دا سرانه سر پریکا لا دیرا گزار کران او پسینے ورطا دوارا گوڑی مات کرے چسو وقتے چاڑو والا پا مرے خودا مور ورطا وی بچیا رب کریم فرمائی چی ولا تقل لهما اف مور تبا اف قدرے نکے ولا تقل لهما اف مور تبا اف نکے ولا تنہرهما مور تبا زور نرسے رتی اس پہ سے دینے وقل لهما قولا کریما ورطا وی اما آیات نراتا موائز ما قربانی گز تالا کو ما ورطوی بچیا ما دیر وقت کشوی کرے و بچیا ما با بغفل بحنز پغرمو سیدما و تبش مسول سولی ورته بچیا زبردش پیک ماشو تو ما تا تب میں دسر صادر وخو بچیا تا نخ ماشی شڑلی دی تب میں پگے کیوے ما بپردے جارو آلا علا بما روتے خوڑا چتب میں مولک و بچیا ستا دا پارا میں مزدوریوں کو در پا در اگر زیدما و بچیا ماما لالا وکو لابد دوزخ کی گوروا چھئی ورته اما تکار سوے خسد دا نپرے کو ما لاندی را گزار کا چاری والا پسینہ کی خودا او پا مزم دمارے تور لنشو بدبخت بچے دے ظالم بچے دے اگا چاری واغستا او دمور پا مرے کی خودا آن تر دے چھ دمور دتنے نے سر جدا کر مور آواز کئی
कि वो बच्चे अल्लाह देता तो तकलीफ न दर कई नबी ने आवाज राजी कि वो बच्चे अल्लाह देता तो बात न हो साता वो बच्चे बेगमा जुंद अल्लाह नसीब का वो बच्चे जुखबा दे वज़्ब के बखबल अमरा शेहुमा खुद का कत्ल दे वलिदान हलाका को तरा गए खज तेरे खजवाया उसको बमकुर जूड़ी कना दा चाड़ च दवी नुसरा गोरे दा जमान मूर दा बदन भी नदा दा गवी नदा च दा मूर माल देर करे दलेवा दा देरो खानानु मजदूरे उकरले ओरे उकरे खस के उकरे खुदेल विक्रमा नन में दा आगे मोर पविनो बांधे दा चाड़ सरा कचे चागो वरु के लोए करे उमा मोर वर्तवाई कि बच्चिया साकुर दे अल्लाह जोड़ के बच्चिया ता दे अल्लाह पाक के जमा खैर दे वर्ता खजावास कई कि दा मोर न बदे ज़रो बासे से न मनन से दा सा दा मोर भी न दा ज़दा से दा मोर दा बदन न रो बासा कि ज़दा गज़लवी नमा वापस वरगे औ दा मोर बदनी टुकड़ा टुकड़ा का ज़ुरे से न रहबार का आगे चाड़े के वर का चाड़े तो बल पूरे ज़रत जवा जमा दा मोर जड़गिया नखज़ दलासा मजबूर हो मनुसा बदन मिठी कति के मके मकलो दागमा दम्मा दे नन में पछाड़ी सुख के वर्कर दौरा वाले मां आंच दरवाजे लरा सवक दरवाजे तराले मोहम्मद रसूलुल्लाह मतीना खुदा बाने कसम दा अगा उम्मती लगिया रे दुआर जानो सरदार उम्मती बले मोरता लगिया दे वर्तवे अम्मा ना खो अगा विना दा जमाना मोर से मासरे तकलीफ करो मासरे मुसीबत करो अगजरत बरो पूरे चसरत औ कतल औलाद पदरवाजा बाने का में खाना दगल तमाशा सवक से दगल तमाशे कोला लाज दरवाजे दुरशलवा पागे दुरशल बांधे पे तिंद कुआ लाज माशूम बच्चे प्रेवता वाद करे जलमे प्रेवता चारम ते गुजार शवा औजम ते न गुजार शो दागी नुकने भी नरवाना था अगर लांदी प्रोते जुलन आवाज आगे के वो बचिया जमादा लालूलु खैर रे द कत्लूलु खैर रे वो बचिया जमादा वदन द टुकड़े कोलु खैर रे वो बचिया वाया चस्ता तिंदक मख बांधे रागे दरवाजे दुरशल राला वो बचिया तिंदक दे खोर जमा खैर दे खुद खूब शवाने अरे तकबीर मोहम्मद तारिक जिंदाबाद वर्ता नजर आवाज राजी वो बच्चे कबमा दे नारे तेरे करे लुगिया तन्ने दे तेरे करे वो बच्चे पसीना दे राले डोगे खखे करे वो बच्चे पजाड़ दे राले सर जुदा का वो बच्चे दे राले रौस्ता पदे टोलो में परवाह निश्ता ए बच्चे दे दरवाजे पर दुरशल दे तिंद को खोरा वो बच्चे दारा तवाए ते तो खूब शवाने कदवा रब्बुका अल्लाह तबुदु इल्ला इया व बिल वालिदैन ihsana रब करीम फरमाए चता सो दखल रब इबादत हो गए दखल रब इताअत हो गए ब्याह और पसे रहमत दरजा दफलारो दमोर खिदमत हो का दफलार फिनगिरी ना दुआ वाखला खाना का बेन मवर्दा दमोर खिदमत हो का द रसूलुल्लाह अलैहि सलाम रोजे न मवर्दा वदा अल्लाह बंदिगान और आशाए कौनैनो सरदारियो मरिज लवर गए हमारी सर तवला दे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वरसर दे रसूल मकबूल दुआ गाने कही या अल्लाह जदर तो सवाल कुम दे मरीज ला सेहत वर्का चदाग मरीज मखते हो कतल नो जबे खुले ना बार दो उसपर गे तगरोत ए परवरदिगार अलमा दा मरीज ने पकम गम केरा गिर करे रे दा बेल माजो रोज खोरो कर दक्ष गुनाह करे रा खजे वर्तवे ढेर दिनदार दे रोजादार दे मुजगुजारो परहेजगार दे वे कुर्बान
روان بیا خوې لږه مور دې نه خفه ده مروړه ده کېدی شي خدای پاک یې رانیولې وي. رسول الله مور پسې سوال جواب وکړ چې راشه. مور یې میدان ته راغله ورته ویې ستا د دې بچي زندګي څنګه وه؟ ورته ویې آقا مزېداره زندګي ده، دینداره زندګي ده، مونځګزاره او روژهداره زندګي ده، خو لږه زه ترې نه خفه یم. ورته ویې ای بیبي په خدای قسم دی ستا د دې زوی نه ساه نوځي د ده به قیامته پورې دا ژبه بار وي کلمه به ونه وایي شهادت کلمه به یې نصیب نه شي نه خدای په مونځونو دې معاف کوي نه په حجونو معاف کوي نه په روژو معاف کوي. الله به تعالی پخلا کېږي چې تر څو ته پخلا شوی نه یې. ورته ویې چې حبیبه زما زړه ته زو رسول دی د بچي یو کار کو د خپل مخ اختیار یو ما سره صلاح نه وه مشوره نه وه ما سره خوراک کاکې شریک نو ما سره مینه نه ده کړې بچی زه ترې نه خفه یم. بلال ته حضور اواز وکړه چې بلال لاشه لرګي را جمع کړه چې لرګو نه اور جوړ کړو په هغې لمبو کې واچو نو د ده نه به سوځي ګنې ساتې نوځي. خدای دې زمونږ او ستاسو پلار او مور مونږ نه خفه کړي. عزیزانو پلار او مور لوی درجه ده. معصوم بچي چې کله دنیا ته راځي د مور د آرام نو الله دې مور له د 300 د شپېتو حجونو قبول شو ثواب ولیکي. دا ولې رب کریم فرمایي چې و بیبي معصوم بچي دنیا ته را روانو تاله تکلیف درکا 300 رګونه ناستا په غم کې مصیبت او درد او تکلیف کې دا رب په سر بزستا د پاره د قبول شوی حج ثواب لیکما. اے بچي ستا په مو ستا د وجن الله مېل دی. الله وایي چې ستا د دنیا ته دراتلو په وجه ستا مور وفات شوله د احد د شهداو د نیمو شهیدانو ثواب زه یوازې ستا په کېدو ستا مور له ورکړم. کله که دا د ماشوم د کېدو د نه وروسته وفات شوه نو دا به د احد او د بدر شهداو قطار کې ولاړه وي ځکه چې بچیا دې مور ته دنیا ته را پیدا کولې نو په دې تکلیف تېرېده زه یې لحاظ ساتم نو بچیا ته یې لحاظ ساته ګنې قبر به دې خراب کړم حشر به دې خراب کړم. نو زما عزیزانو عرض دا دی چې مور پلار خفه وي نه ستا تبلیغ قبلیږي پلار او مور چې خفه وي نه ستا نفلونه قبلیږي پلار او مور چې خفه وي نه ستا حجونه قبلیږي. رحمان بابا فرمایي وای د خلیل د کعبې دا کعبه بهتر ده د خلیل د کعبې دا کعبه بهتر ده چې آباد که څوک ویران کندر د زړه د مور زړګې خوشحال کا د مور زړه دا عرش عظیم دی دا خوشحاله کا چې د مور اوف اسمان ته لاړ نشي ګنې دنیا او ما فیها به دې برباد. یا الله زمونږ پلار او مور مروړو خفه مه حضرت ابو اسحاق رحمت الله علیه فرمایي چې زما ته شاګردان وایي چې ای زمونږ استاده مونږ بیګا ته په جنت کې ولیدې چې جنت په منبر ناست وی او فرشتو در باندې ملغلرې را شیندلې ګیره کېدل نه ملغلرې اچولې